بجلی ګران او بار دا وایي صبر وکړه. زه د عمران خان ته وایم چې زه ستا نه دا پراپرټي الم، زه ستا نه دا روپۍ المه او یو 100-150 روپۍ درته په جیب کې کېږدمه او وایم ورشه ټماټر ځانه راوړه ورشه دغه نو که ده چغې ونه والې بیا وایه دا څه خبر دی؟ د هغه ډاکټر فري دی، د هغه فروټ فري دي، د هغه مطلب دا دی چې هر شی فري دی. هغه خبر نه دی. ښه ته راشه لږ لاندې د هلیکاپټر نه راکوشه، د دې مرسډیز نه خپره کوزه که په سوزکي کې لږ سفر وکړه. نه به سیکل دې نه ګرځي، په سوزکي کې دې سفر وکړي. نو دا روډونه به وویني چې یاره مطلب دا دی چې دا خلک څه کوي یاره، دې څه کړي لکه چې زه اپریشیټ کړم چې هغه خبره زه وکړم. زمونږ وزیر اعلی صاحب لکه ګوره ته خو روانې دغه پوسټ ته روانې دغه اردوی ته خو روانې د خیره سره که ستا حکومت راغی که نه هغه پی او روابزه خو تا ته مفتیانې وي چې قبر دی دا که نه تا خو په بمبو کې ورکول اوس دې ماله اجازت راوړه سبا به یې وکړم. ټول بلکل هغه وایي چې دا اسراف دی. ما بلکل ټیک ده چې تاسو نه غواړئ زه نه کوم. خو که دې دا زه د یو سوال به لا پرېږدم که دې محمود خان چېرته د ایرپورټ جوړ کړو بیا به څه کوي اجازونه؟ ایرپورټ خو مخکې نه جوړ شوی، محمود خان به یې څه جوړ کړي؟ نه تا چې یې غټې کړه نه هغه ورته ما ویلو ګوره ما یې داسې کار وکړه فی الحال خو په هغې کې خره ګرځېدو دا خو ته منې او دومره ګنده بوټې په هغې کې اوس هم ولاړ دي. ما ورته ویل ما تاسو داسې کار وکړئ دا صفا کوئ جازونه به ولې زه والم که په قرض ویلم او که په هر څه یالمه ستاسو جازونه په کار دي زه به درته والم. زه محمود خان ته اوس هم یم چې ته د ایرپورټ صفا کوه رن ویل هلته کوټې غټه کړه باندې خو مطلب دا دی چې هغه جاز چې هغه بي آر ټي نشي جوړولی به تا نه بي آر ټي به به ته ما کېږه مړه دا خو زه یم چې وړاندې کړی چې بس دا روډ دې خالي کړی بس کریم کې پسې راوغستی او بس دا فلیور یو سایډ ته وویشتی بس چې دا خلک دا ځابه دمه شي او دغه چې کوم دا بسونه دي دا د لاهور ته سروس چالو کړي کراچۍ ته دې چالو کړي څه نه څه خبره وکړي که نه دا خو اوس دغه ځای ولاړ داسې ولاړ دي چینا مال دی چینا مال خو هغه خو ډسپوزیبل شی خو بلکل ډسپوزل بیا به ګزاري که نه نو دا لکه باڼ کې لکه اوس ته دې ذمهوار که څوک دی؟ پرویز خټک نه دی نو نایب والا ته پرویز خټک نه ښکاري. ګوره پرویز خټک هغه ته نه ښکاري. داسې زموږ د ایم پی ګان صاحبان چې دي بلکل په حجره کې د هغو کټکی نه اوس راشي د هغو حجرې وګوره او ګاډي وګوره څوک پکې حکیمان هغه ډاکټران شو څوک پکې یوسفزۍ شو څوک پکې څه شو څوک پکې ګورې ډاکټر امجد د حکیم نه 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 سوال نه پیدا کېږي چې دی ډاکټر دی حکیم و ټیک شوه بلکل خو زه تاسو ته دا وایم چې ګوره هر څه وایم پکې د ډاکټر امجد چې څومره راغلی یا چې دا نور دا خو زموږ د علاقې دا خو ماته پته ده زه یې پېژنم ټیک شوه د دې مخکې څه حیثیت و اوس یې څه حیثیت دی مخکې د دې سره د ډاکسن کرایي نه وه اوس هغه ګاډي ساتي چې زه یم چې دا د کوم د اسمان نه راتاو شو د کوم ځای نه راغلو ښه د دې وروره دې قرضداري ښه قرضې هم ختمې شوې او ارباو هغه په کروړه و اساسا کوم ځای نه لکه دا څنګه نوی پاکستان دی لکه داسې څنګه ومنمه زمونږ هغه زوړ پاکستان په کار زوړ ته ما ته دا وویل چې یاره زه ګوره نوی پاکستان به زه هلې ومنمه چې د بجلۍ دا تارونه چې دي دا ښکته مځکې ته پوښي ټیک شوه دې ته وایي تبدیلي او دې ته وایي نوی پاکستان ټیک شوه بجلي ارزانه شي وروره نه زه خو اوس هم د تارونو د لاندې روان یم د څه شي تبدیلي مخکې به هم کارغان نه شو اوس به هم ناست د تبدیلي د کوم طرفه راغله دویمه خبره دا ده چې یاره تحریک انصاف هغه درنه تاسو کتلې وه پای کې ټولې ښځې دي ټولې جنکۍ دي ټیک شوه خلک په دغې جنکو دپاره تو فن کلب و ښه بله خبره زه دا کومه د وی نواز شریف نشي او زه به ترې ایسي کوز کړم او زه به ترې ټي وي کوز کړم او زه به دا وکړم او زه به دا وکړم هغه اوس کم ځای کې ګوره په 50 روپۍ هغه لندن ته لاړ په 50 روپۍ دا خو دې بیا دغه څه وایي عمران خان څه وایي ولې وایي زه سجج یم یا وکیل یم دا ما نیولي دي نو چې تا نه دي نیولي که نه نو بیا خبرې ولې کوې ده ته دا اوس هم پته نشته چې زه وزیر اعظم یم
دا ګوره هم واوره ګوره ها ته دا پته ولې اوس یو ته ویلو کور کې کنه وایي اوس ورته پته نشته چې یاره زه وزیر اعظم یم او که نه یم هلکه زه خو د ډرایور په ځان باندې چاک ولګوه یا مطلب دا دی چې وګوره چې زه وزیر اعظم یم او که نه یم بس زمونږ اسمبلۍ ته چې کوم دا چاړاګان رالیږلي دي راشد ماته د ډاکټر امجد سپیچ وښیه ماته د فضل حکیم سپیچ وښیه ماته د ګران سپیچ وښیه ماته داسې د محب الله سپیچ وښیه دا په اسمبلۍ ته خورونه دي خو مزې دي راځي اصل کې تاسو پته شته سپیل خان اسمبلی ته موږ چې دا کوم سړي لیکو کنه دا زموږ د خلکو دا ذهن دی چې موږ دا ورکو دا به کوسي موسي دا جوړې نه دا د کوسي دا د کونسلر دا لوکل ګورنمنټ دا د ناظم کار دی ګوره موږ چې کوم ایم پی ای ولګو د به قانون سازي لپاره نو پیسې به څوک خبرې به لکه کلمې ته تر اوسه پورې نه څوک وایي په سوري باندې پوهېږي او څوک وایي څه وایي څوک څه وایي څوک وایي روس دا چل دی څوک وایي هغه چل سپیکر که فرض که ته خلک سلیکټ کړي او ته دغه ته راشې نو ستا څه ارادې دي زما خو بالکل زما چې کوم سوچ دی انشاءالله تعالی چې الله پاک دې وکړي الله ته څه ګرانه نه ده لکه چې د فضل حکیم شانته ایم پی ای جوړېدی شي نو سپین خان وزیر اعظم هم جوړېدی شي خو زه تاسو ته دا خبره کوم چې ته ایم پی ای ته اوس مطلب دا دی وټاکلی شوی خلکو ته له ووټ درکو دې اسمبلۍ ته ته څه دپاره راځې خو د خپلې علاقې نمایندګي به کوې که نه پاسې به دې سپیکر نه بروره ته ښه باقاعده به ورته ته خپلې خبرې یاد کوې زما په علاقه کې دا کمی دی دا کمی دی دا کمی دی چې اوس زه داسې ناست یم او سپیکر وایي چې پلانکې او پلانکې او پلانکې او زه ځان نانګاره کړم نو د دې نه خو دا ښه ده چې زه بیا ډو اسمبلۍ ته نه ځم دا خو لکه اسمبلۍ ته دې څه لرئ نه بل نه دی ګوره دې کې داسې متنازعه بلیو ها د اسمبلۍ نه دې نوره منډۍ راکړې ده زما خبرې ته غوږ کېږه د اسمبلۍ نه دې منډۍ راکړې د یو ګریوان ته به داسې اچوي د بل او سپیکر ورته وایي کېنه د سپیکر هغه خبره هم څوک نه اوري هلکه چې دغه دی زه سپیکر وی او په قسم مې دې په خدای کوم څه ایم پی ای پکې ما به چې وایي باسه وایي باسه دغه دی غوږونه پرې ونیسه لکه پاکه خبره خامخا ولې غلطي ولې کوي لکه اوس ته خپل قانون ساز ته خپل دغه کوه که نه دا نمایندګي کوه سپین خان مطلب دا دی چې دا موږ جګړو نه دي دغه خبره کوه یو بیل پاس کړی دی موجوده په لا کې لکه دا وکلا چې دا هړتال کوي نن سبا یو خو د ډاکټرانو هغه ایشو دا په خپل ځای د یو لکه په قانون سازي کې به یو کس چې دی کیس په کمیشن له وځي نو وکلا وایي چې یاره موږ به چاته دا خپل ارګومنټس کوو دې کمیشن ته به کوو که دې جج ته به کوو که دې ډي آر سی ټایپ کمیټۍ ته به کوو لکه دا دومره په دې قانون کې دومره دومره نه خو هر سړی ځي او دستخط پرې کوي هغه قانون پاس شي هغه د آئین حصه شي نو هغه بیا زموږ دپاره په مستقبل قریب کې یا په هر څه کې بعید کې موږ ته پرابلم کریټ کوي دوی په دې نه پوهېږي اوس په دې انسداد دهشتګردۍ په دې آئین کې دوی داسې الفاظ لیکلي دي چې یا خو دا قانون تاسو په انګلیش کې مه لیکئ چې د هغې هغه ته کله د هغې تشریح کې ډیفینیشن کې هغه غلط دي انګریز قانون جوړ کړی دی د 1956 دی د 1935 دی هغې کې یو غلطي نشته د دوی په چې ټوټل شی ګوري جو هغې غلطي لکه ولې پیکوړو والو کبابونو والو نه راغلي دي چې دغه په شی به تخریږي نو دا خو ګوره زه تاسو ته خبره کوم څوک په پیکوړۍ خرڅوي دا خو حلال رزق خلک ځانه ګټي څوک په چولې خرڅوي څوک په څه کوي څوک په څه کوي څوک په کباب خرڅوي ټیک شوه څوک په پنجې خرڅوي دا نه ده داسې نه ده خو ګوره د هر سړي یو خپل مقام دی هغه اسمبلۍ ته نه ځي که نه زما په نسبت باندې ما یو هم نه لیکو په دې کې د کار سړی ته ما ته وښایه که نه کوم یو وګړه کار سړی دی ما ته وښایه کوم یو وګړه کار سړی دی زه تا ډېره غټه غلطي بس عوامو لیږلي دي بالکل عوامو